اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، څنګه چې تاسو وینئ په دریای کابل په مقام باندې د میچنۍ کیمپ کې ولاړ یم. سیلابي ریله تیریږي په دې دوران کې او ډېرې زیاتې اوبه دي، ډېر په دغه باندې دي. مختلف علاقو نه نیوز راځي چې یاره د فصلونو ډېر زیات نقصان شوی دی. ورسره مختلفو ځایونو کې کورونو ته هم اوبه رسېدلي دي، خو فلحال داسې څه غټ نقصان نه دی شوی. د دې حوالې سره چې مونږ کوم علاقې په دې دغه باندې موجود دي، د ورسک ډیم نه دې خواته د میچنۍ کیمپ اول راځي، بیا ورسره اخواته پرچاوی انګور کورونه کلاشه بیګ میکلې او داسې مخکې حاجیزۍ شفقت حاجیزۍ راځي. په دې علاقو باندې هم سیلابي ریله تیریږي. د دې سره باچینو کلی مټۍ او پیارۍ شغالۍ د دغه په دا بل سایډ باندې دغه دي مختلف فصلونه او مختلف سایډونو باندې چې کوم دي اوبه رسېدلي دي، خو تر دې دمه څه داسې نقصان نه دی شوی. مونږ په بیله مومندان کې او مختلف علاقو کې وګرځېدو، څه ملګرو سره به هم خبرې کوو. فلحال داسې څه دغه نشته دی. مونږ مسافرو ملګرو ته مو چې پریشانه کېږئ مه. او دا بل نیوز دا دی چې مخکې تر د دې دمه پورې دا خبر و چې یاره تقریبا 25 تاریخه پورې به دا ریله چې کوم دا صفایي او د دې دغه به دا ریله شروع وي، خو اوس نوی خبر دا دی چې د 29 تاریخه پورې یعنی 29 تاریخه پورې به دا اوبه چې کومې دي دا به داسې تیزې تیریږي، دا به دغسې دغه وي. ورسره په دې دغه کې د بارانونو هم پیشنګویي شوې ده چې بارانونه به هم په دې موقع باندې زیات وي. نو یو طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته دغه دي. څومره چې موږ د خلکو نه معلومات وکړه، نو نه د ضلع پېښور انتظامیه چې کومه ده ډي سی یا اے سی یا څه نور څه داسې قسم له خلکو چا سره رابطې نه دي کړي، یا چې چاته کوم د چا د فصلونو نقصان شوی دی نو په هغې کې چا څه داسې قسم له رابطې هغوی سره نه دي کړي. ورسره داسې که د شبقدر د 400 په مقام باندې کومه ریله تیریږي، نو د هغې سره هم څه رابطه نه ده کړی شوې او نه د هغوی نه څه نقصان شوی، څه زیان شوی. د هغې حوالې یا د هغې حوالې سره څه داسې فل پروف هغه نشته دی چې یاره که چاته څه نقصان ورسېد یا د دې اوبو د کبله څوک زیان شول، نو هغې چا سره رابطه وکړي یا څه داسې اویرنس هم نشته چې یاره تاسو په دې نمبر باندې رابطه وکړئ یا په دې باندې دغه وکړئ. دا علاقې چې کومې دي دا د مخکې نه دهشتګردۍ هم ځپلي دي او ورسره اوس که داسې قسم له د چا څه غټ نقصان وشي، نو دا خلک د تیرو 100 کالو راهسې دهشتګردۍ هم ځپلي وو او اوس دا مسایل که راغلل او د دې سره په دې علاقو کې دننه علاقې چې کومې دي نو هغه بیله مومندان ده. بیله مومندان کې چې کوم دی زمونږ کوم خلکو سره خبرې وشوې، نو هیڅ قسم له هغوی سره څه اویرنس نشته، هغوی ته نه کشته شته دی، نه هغوی ته د شپې که دا ریله زیاته شي نو بیا هم داسې څه هغوی سره دغه نشته چې هغوی ځان بچ کړي یا دغه وکړي. نو ټولې انتظامیې ته زموږ دا ریکویسټ دی د میچنۍ د عوامو د سایډ نه، د بیله مومندان د عوامو د سایډ نه چې یاره هغوی ته کم از کم دا خبره سیکیور کړی شي، دا خبرې قندهاني ورته وشي چې یاره د آینده لپاره که څه داسې مسله راځي نو موږ به تاسو سره ولاړ یو یا تاسو په دې نمبرو باندې رابطه وکړئ. د دې علاقې ملګرو سره موجود یو. السلام علیکم. وعلیکم. څه نوم هم دی او دلته کوم ځای اوسېږي؟ ثناءالله نوم مې دی او دلته هم د دې علاقې اوسېدونکي او زموږ کلی کادوکور په نامه یادېږي. ثناءالله بهی دا راته ووایه چې ویلی کېږي چې یاره دا د تیرو 1200 کالو راهسې دلته شګه او هغه دغه ده بنده، نو تاسو ته د هغې باره کې څومره معلومات؟ یاره داسې موږ هم اورېدلي دي، خل وایي داسې چې یاره د 12 کالو رئیس بند وه او وایي چې د شګې مقدار چې کوم دی تر سفري پورې ختلی دی. نو د هغې په وجه باندې دوی لکه دا 15 ورځې شټډاون هم ورکړی و، نو دوی وایي چې شګه به وباسو، په هغې په وجه باندې د اوبو مقدار هم زیات شوی دی او به تاسو وینئ چې دروازې فل لا پرېښې دي او بعضې سهار پکې داسې اورېدلی شوي چې یاره د ځینو خلکو نقصان شوی دی. کومو کسانو چې خپلې سیفټي دپاره کوم ارادي ځان ته والې وي، نو وایي چې هغه د زیاتې اوبو په وجه باندې هغه غورځېدلي دي.
او دا راته ووایه چې د انتظامیې لکه د علاقې خلکو څه دغه دی چې انتظامیه ډي سي یا اے سي یا څه نور داسې خلک او د حکومت د طرف نه څوک راغلي دي چا سره ملو شوي یاره جی دې خو راته معلومات نشته خو لکه د فیسبوک په لیکه موږ هم دا کتلي وو چې سهار ځینو کسانو ورکړي او دای پکې وینا کړې وه چې یاره اے سی صاحب او د ډي سی صاحب نه زموږ دا غوښتنه ده چې راشي په دې علاقې یو نظر وګرځئ او لکه سیلابي اوبه هغې سیلاب سره د دې اوبو مقدار نور هم زیات شوی نو خل یریږي یره کیدي چې د دې په وجه چېرته موږ ته څه نقصان نه ونه رسي ډېره مهرباني رور ډېره مهرباني ملګرو یو بل رور سره ولاړ یم السلام علیکم وعلیکم السلام سري څه نوم هم دی او د کوم ځای لایک زاده نامه مې د همدغه ځای اوسېدونکی ورور ښه دا راته ووایه چې د ریلي حوالې سره په سوشل میډیا باندې هم دغه چلیږي او د علاقه غریبه علاقه ده نو دې حوالې سره تاسو ته به ډېر معلومات دي تاسو دې باره کې څه ویل غواړئ جی سر جی موږ د معلومات دې باره کې ډېر دی دا د بې له مومندان خوشا دا کسکور او د کیم خلک ډېر غریبانان دي او اوس که تاسو ووینئ هغه غاړې تاو شئ نو اوبه ختلي دي بره نو ډیم انتظامي والا ته دا پکار دي چې راشي دې زمن نظر واچوي همغه اوبه راپرېږدي چې څومره دا زغملی شي دا ځای نو د دې د وجې دغه د کورونو ته اوبه ختلي دي نو دوی له پکار دي چې راشي او بل ایس یو ډي سي صاحب ته دا ریکویسټ دی چې راشي او د دې خلکو امداد وکړي د ډېرو کسان نه پټي ځمکې تیار فصلونه هم وړي دي نو ایس یو ډي سي صاحب نه زموږ دا ریکویسټ دی چې دې خلکو دې ضرور امداد وکړی شي او د جاني یا دغه څوک داسې اوبو خو وړي نه دي یا ځناور څه داسې هغې ته څه زیان خو نه دی نه چې دې ځای نه خو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی د دې علاقې نه او د بره نه راځي بره نه ډېر ځناور هم پکې راځي بل تقریبا 2 ورځې مخکې هم موږ یو انسان پکې رانیولی دی او ډیډ باډي او داسې نور هم پکې ډېر راځي خو هغه زموږ د وس نه باري لکه څنګه چې اوس دا سیلابي ریلې روانه ده نو په دې کې د یو انسان وس هم نه کېږي چې دې ته ورګډ شي او داسې عامو ورځو کې موږ خامخا کوشش کوو بیا او دا راته ووایه چې څنګه علاقې ته بیا دا وینا شوې ده چې د 25 تاریخه پورې دا ټایم ورکړی نو ویل کېږي چې دا ټایم چې کوم دی دا نور هم زیات شوی دی او دغه دا یو کم 30 تاریخ چې کوم دی 29 تاریخ دی یاد کړی دی دې حوالې سره تاسو سره د علاقې خلکو سره څه معلومات شته نه جی دا چې ډیم کې زما څه کسان دي هغوی اطلاع کړې ده چې کیدی شي دا ټایم موږ بدل کړو ځکه چې په ډیم کې شګه دومره زیاته شوې ده د 13-12 کالو نه موږ دا شټ ډاون یې نه وې کړې نو د هغې د وجې موږ کیدی شي دا ټایم مخکې کړو نو علاقې والا ته یې مخکې انفام کړی دی خو بیا هم چې سین سی واشي نو هر یو کس خو داسې د مخ سره کور نشي خالي کولی نو چې دې سره حکومت راشي ګاډي راولي کسان راولي یو کیمپ له ورکړي نو هغه کسان به وځي د هغه ځای نه د سیند د غاړې نه ډېره مننه ورور تھینک یو بل ملګري سره ولاړ یو دې نه پوښتنه کوو چې السلام علیکم نوم هم څه دی د دې ځای څه نوم دی او د دې حوالې سره ما خپل نوم افتابالنګ دی او د کسکور اوسېدونکی یم او دا علاقه چې کومه ده دې ته کیمپ وایي پلونو منځ چې کوم دی او دا ملګري چې کوم دي دا دې ځای دي او زموږ علاقه چې کومه ده دا کسکور دی نو دغه مخامخ تاسو ته به ښکاري چې هغه هم ډېره زیاته خرابه کړې ده دا راته ووایه چې دا بیله مومندان شولو دا کسکور شولو یا پرچاوی شو یا د نور علاقې شوې دې کې فصلونه ډېر متاثر شوي دي څه جاني نقصان خو پکې نه دی شوی د ځناورو څه حالات دي دا راته یاره ډومبی خو زه دا وایم چې دوی کوم ډیټ ورکړی و د 25 پورې نو البته هغه ټایمه پورې تقریبا نن 24 تاریخ دی حاضر سات خو لکه دومره نقصان نه دی شوی خو که دا وسیع شو نو کیدای شي ډېر نقصان وکړي ځکه چې تقریبا اوبه چې په کم حد سره روانې دي نو زیات تر نقصان د پټو هم شوی دی او کیدای شي د دې کورونو تاسو ته مخامخ دی کیمره کې به ښکاري د اوبه ورو روانې دي هغه سیټ ته هم روانې دي نو زموږ د ایرګیشن والا دا خواست دی چې هغوی مطلب له اول خو دلته څه ریسک هم نشته دی بل هغوی چې کوم تاریخ ورکړی و 25 تاریخ یې ورکړی و نو هغه هم لا اوسه پورې داسې څه د سیکورټي یا داسې دغه نشته دی چې یاره سیند غاړه کې د خلکو مطلب څه تحفظ وکړي نو زه هغوی ته خواست کوم چې یاره مطلب دا دغه دومره وسیقی نه کم از کم دا نیارونه دې کولاو کړي نو د اوبه به له کمې شي خلکو دا نقصان به ونه شي بل دا مسافر مرګرو ته څه ویل غواړئ چېرې دا کوم په سوشل میډیا باندې خبرونه چلیږي د هغې حوالې سره هغې ته ووایه چې یاره څه نقصان نه دی شوی څه مسله نشته تاسو فکرمند کېږئ مه ډېر نو زه خو کوم مسافرونه هم چې دي یا د دې ځای دي کسکور دي یا د پرچاوي دي یا مطلب د کیمپ دي شغالو خو خیر هغې نه خو زه نه یم واقف هغه طرف نه خو دلته خو حاضر سات هېڅ هم نشته او انشاءالله کیدای شي نور د دې نه به زیات سین هم نه راډکېږي امید هم دی خو الله دې خیر وکړي او داسې هېڅ قسمه جاني یا مالي نقصان له چا نه دی شوی البته پټي یا بوټي چې کوم نږدې سیند غاړې سره هم د هغې نقصان شوی دی
ډېره مننه ورور، ډېره مننه. مرګرو یو بل رور سره ولاړ یم د دې علاقې دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم هم څه دی او دا اوبه چې د کوم وخت نه را روانې شوي دي نو څومره نقصانات شوي او کومې علاقې په دې باندې پرتې دي راته لږ ووایه. زما نوم عظمت شاه دی. زه د دې علاقې د دې کلي اوسېدونکی یم. میچنۍ کیمپ باندې علاقه یادېږي. نو تقریبا د 20 تاریخ نه 25 پورې ډیډلاین ورکړی و. نو اوبو خو کم دغه د اوبو چې کوم د سای مقدار و دا اوسه پورې کم و، نن ډېر زیات کو. د آبادۍ تاسو وینئ اوسه پورې سیند کم خپل حدود وینه رابره شوې، کم ټکر حفاظتي ټکر و هغې نه اوبه بره شوې په آبادۍ کې روانې تاسو یې کتې شئ ورته. دغه شان په دې بیله کې یو بل حفاظتي ټکر و هغې لړه کو. که داسې زموږ یو وړوکی ټکر منظور کړی مخکې که دا لړه شي نو بیا به د ټوله کچه آبادي ده دې ته به زیات نقصان ورکړی شي. نو زموږ دوی د خواست دی چې د اوبه کمې کړي، اوبو مقدار کم کړي. صحیح د سبا 25 تاریخ ته 25 پر 2 چلی خو چې اوبو مقدار څنګه پرون د 3 ورځو چلی دغه شان لږ کم کړي ورله. نو ان شاء الله نقصان باندې کېږي. بل دا واړه په دې اوبو کې ګرځېدلی شي، اوبه بر راشي نو د ماشومانو هم دغه د خطرې د کورونو خطره شي ورکړي. نو زموږ د خواست دی د اوبو لږ شان کمې کړي ورله. بل راته دا ووایه چې د فصلونو نه سیوا څه داسې نقصان یا د علاقې د دغه حوالې سره چې یاره د دې نه مخکې څوک راغلي وي یا تاسو ته د نږدې علاقو ته یې څه نمبر پرېښی وي که د اوبه د شپې زیاتې شي یا څه دغه وشي نو تاسو ته څوک داسې راغلي دي د حکومت د طرف نه؟ نه چې دغه شان اوسه پورې څوک هم نه دي راغلی او تاسو د نقصان خبرو که خیر له خو د فصلونو د پټو نقصان شوی ځکه چې پټي کمرې کړي، پټي پرېوتې دي. ای سره کم بوټي خلکو لګولي بوټي د سوري دپاره لګولي دي، د هوا دپاره لګولي دي، هغه پرېوتې دي. سره نقصان شوی دی. نور داسې مالي یا جاني نقصان د چا نه دی شوی. تقریبا څاروي ماروي چا حسن بوس خو پورې خو نه دي وړي او هېڅ د حکومت طرفه هېڅوک نه دي راغلی، نه چا اطلاع کړی چې یاره تاسو د سیند غاړې ته مه ځئ یا نور څه دغئ چې یاره دا نه څه ریسک څوک راغلی چې یاره د کلي دا کلي سیند غاړې کې څه حفاظت دپاره څوک وله راشي داسې چا اوسه پورې څه دوران یا ویزټ چا نه دی کړی. ډېره مننه ورور. څنګه چې تاسو مرګرو کتل زما په شا باندې به تاسو ګورئ حالات چې کوم ورځو نه اوبه را شروع شوي دي نو ورځ په ورځ باندې حالات خرابېږي. خو داسې څه د حکومت د طرف نه یا د ورسک ډیم د انتظامیې د طرف نه یا د ضلع پېښور یا د ضلع 410 نه دلته څه داسې قسم لا احتیاطي تدابیر نه دي شوي، نه خلکو ته داسې څه پوهه ورکړی شوې ده چې یاره په هغې باندې دا خلک ځان وساتي یا د خپلو ماشومانو تحفظ وکړي. دارنګې چې کوم حفاظتي بندونه تړلی شوي هغه بندونه هم مات شوي دي. نو داسې قسم لا ستونزې د خلکو ته شته دی. اوس کلو ته اوبه ورننوتې، مختلف د خلکو په دروازو باندې دي اوبه. غټه ستونزه نه ده راغلې، غټه مسله نه ده راغلې. خو حکومت ته دا سوال دی، دا ریکویسټ دی چې څنګه دلته د خلکو نه معلومات هغه شو چې په دې کې د 25 تاریخ نه توصیه وکړی شوه او تر د 29 تاریخ یعنی د 29 تاریخه پورې به دې کې اوبه راځي دا رنګ او کومه شګه چې دا وځي دا 12 کیلومیټر شګه په ورسک ډیم کې موجود ده او دا شګه چې کوم دی دا به د اوبو په رفتار باندې وباسي. نو انتظامیې ته دا ریکویسټ دی چې یا خو اوبه په داسې مقدار باندې را پرېږدي چې نورو خلکو ته څه نقصان جوړ نشي او یا د داسې وکړي چې کم حفاظتي هغه دي تدابیر دي او کوم حفاظتي دغه دي خلکو ته هغه میسر کړي او ورسره کشتیانې ورکړي یا دغه ورکړي چې د دې خلکو زیان کم وشي. زه یم ستاسو کوربه محمد عمران نیک او تاسو زما یوټیوب چینل ام عمران نیک آفیشل ګورئ. مخکې چې د دې حوالې سره څه خبر راځي انشاءالله ټولو ملګرو سره به شیر کوو. ډېره مننه. السلام.